چې یو سړی و خرې ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته، نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته، چې ملغلره بیا مونته، نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي، نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچه. نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچوي. چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده، دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې، وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دي، نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی، او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه، او اوس په یو منډه روان دی، چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده، او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت، لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خېږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی، دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند دی چې اسمان کې ګړګړ وشي، نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپله یې پرانیستی شي او داسې واز خپله ونیسي، نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي، که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه، نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي، د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ. او که دې سپای حرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم، نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي، خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي بیا. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد، کاسه چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. وایي د انسان دا سترګې دي دام د حرس نه ډکي، خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی، چې نور راشي ورپسې نور وی، تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپای چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري، نو قیمت یې کم شي. زما عزیزانو، بادشاه وی چې ما ته ملغلره پکار ده، خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي. دې جوهري ووی چې ما سره شته، منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده، چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه، ماته وه. دې جوهري ورته ووی چې بیړه دې تباه شه، د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتېدې، او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو. ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه، جوهري بیړه ستا تباه شه. خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه، نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده، کني زه به یې خره ته غاړه کې نه اچولې. نو اوس ما ته ولې شوې؟ ما ته ځکه شوم چې ړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم و